دولسوایواتیایم نمبر حدیث مبارک دے عن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ. سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ صحابی دے دوینہ دا حدیث روایت تے اللہ پاک دے تیرازی شی زمونږ د طرف او ټول امت د طرف د بهترینی بدلی الله ورکی. قال فرمای حج بی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حج اکڑلے شو پا ما باندی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا مرگرتیا کی فی حجت الوداع پا حجت وداع کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل اسلامی حج د ژوند مبارک اخرنه حج چکول حجت الوداع. مصعب ابن یزید رضی اللہ عنہ و ازما شمما او ز مور یا پلار په غیږ کې بوتل او ما نبی علیہ السلام سره په حجت الوداع حج کی. خوش قسمت او اسما شمارم بختوري چې په وړوکوالي کې وانا ابن 7 سنین. او صاحب ابن یزید رضی الله عنه فرمای ز دغه وخت کې د 2 کالو ماشوم وما د 2 کالو ماشوم وما د 2 کالو ماشوم نابالغه چې د خپل سرپرست سره لاړ شي حج لا یا عمرې لا پورا ثواب کیږي. پورا سمرا د لوی سړي د حج ثوابي د لوی کس د عمرې ثواب یا عمره د نابالغم کیږي. خدا بیا له خبره ده چې د فرض حج دې سره نه ادا کیږي. ثواب مور او پلار تم لیکل کیږي د حج او د عمرې او چې دې کله لوی شي او بیا حج په فرض دی بخپل فرض حج ادا کوي دا ورلا دا د ماشومتوب حج ولا نه کافی کیږي. دا زمونږ استاد مشر امام صاحب امام اعظم نعمان ابن ثابت رحمه الله تعالی فرمایلی رواه البخاری. دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی. 1282 نمبر حدیث مبارک دی. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ترجمان القرآن رئیس المفسرین په صحابه کرامو کې د قرآن شریف ماهر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته پلار او زوی دواړه صحابه کرام دي. الله پاک د دواړو ناراضي شي دواړو له الله پاک زموږ او د امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. ان النبي صلی الله علیه وسلم لقیا رکبا بالروحاء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو قافله والو سره مخ شو روحا زکی. روحا د مقام نوم دی د مدینه منوره نشپګ میله فاصله باندې دی. دازه دکځه کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو قافله سره یو ډلې سره مخامخ شو ملو شو. فقال نبی علیہ السلام ته پختنو کا مان القوم تاسو سو کیي اے قافله والو تاسو سو کیي. قالوا اغیول المسلمون من مسلمانان یو الحمدلله. قالوا من انت اغیبیا تاسو کو او تاسو سو کیي جی. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل رسول الله زد الله رسول یم پیغمبر یم صلی الله علیه وسلم. دی خلکو ته صحابه دعوت رسیدلو د پیغمبر علیہ السلام په پاکه زمانہ کې مسلمانان شویو. خلا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات د نو نصیب شوه. صحابیت شرف ورته لانو حاصل شوه. ویلیدل نو یو زنانه وا فرفعت امراه صبیه. یو زنانه خپل ماشوم غیږ کې روچت کو. فقالت نبی علیہ السلام ته عرض کو الہذا حج. د دې رکوټي د دې د غیږې د ماشوم حج کیږي جی. د مونږ ځان سره حج روان کړي دي حج کیږي. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل نعم او د دم پورا حج کیږي ولکه اجر او تا د پاره به ثواب وي. مورته ولول چې ثواب به تا ته ملاويږي چې چا په حج عمره په نابالغ باندې او کاغه ته پورا ثواب ملاويږي. بیا ما خبره کو دا ماشوم چې رالوي شي او حج په فرض شي نو دا د ماشوم تو به حج نه کافی کیږي بل حج به بیا کوي. رواه مسلم. دا